نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمام محترم مسلمانان ورونو، کم آیات کریمه به چې ستاسو وړاندې تلاوت کړو، په دې کې الله رب العالمین موږ او تاسو ته د زکات ورکولو په باره کې حکم فرمایي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د شعبان میاشت په ختمېدو ده او د رمضان مبارک میاشت راتلونکې ده. زما عزتمندو، په رمضان مبارک کې چې څنګه انسان اعمال کوي د هغې ثواب زیات ملاویږي، دغه شان که انسان په رمضان مبارک کې صحابت کوي او د الله په نوم باندې ورکه کړی، نو الله رب العالمین دته د هغې ډېر زیات ثوابونه ورکوي. نبی علیه السلام مبارک په هغې به چې کوم دی ډېر صحابت کولو، خو چې کله به د رمضان مبارک میاشت شروع شوه نو بې حده صحابت په نبی علیه السلام مبارک په دې مبارکه میاشت کې شروع کړو. خو چونکې زه به تاسو ته دوه خبرې عرض کول غواړم. لومړنۍ خبره د زکات په باره کې، د زکات په ادا کولو په باره کې، او دویمه خبره په زکات نه ادا کولو چې صح وغیدون راغلی دي هغه بیانول غواړم. اوله خبره دا چې زکات ادا کول د اسلام په ارکانو کې یو اهم رکن دی. الله رب العالمین چې کوم ځای کې د مونځ ذکر په قرآن مجید کې کړی دی، نو په دوو اتیا ځایونو کې دې سره د زکات ذکر هم کړی دی، او د دې نه علاوه د زکات یې انفرادي حکم هم کړی دی. په حدیث مبارکو کې نبی علیه السلام د اسلام بنیادی ارکان 15 ښودلي دي. یو په هغې کې شهادتین کلمې طیبې اقرار کول دي، دویم نمبر مونځ کول دي، دریم نمبر زکات ادا کول دي، څلورم نمبر روژه نیول دي، او پنځم نمبر حج ادا کول دي. د اسلام دا 15 ارکان داسې دي که یو کس په دې کې صرف د یو نه انکار وکړي نو د علماو متفقه فیصله چې دغه انسان کافر کیږي. یې ورکوي خو په ادا کولو کې کوتاهي وکړي نو هغه فاسق کیږي او د هغه د خپل سزا زغملو دپاره به جهنم ته ځي. نو څوک چې هم د زکات نه انکار وکړي هغه کافر کیږي. نبی علیه السلام مبارک په دور کې چې کومو خلکو به زکاتونه ورکول، بیا چې نبی علیه السلام مبارک د دنیا نه لاړلو نو په دغه دوران کې حضرت ابوبکر بعضې قبیلو د زکات نه انکار وکړو، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ
هغې سره د جهاد اعلان وکړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دغه دوران کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخالفت وکړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې دا هو مسلمانان دي هو کلمه ویلې ده او دې سره ته څنګه د جهاد اعلان کې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل والله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة. د الله تعالی په ذات مې د قسم وي چې څوک هم د مز او زکات په منځ کې فرق کوي زه به هغوی سره ضرور جهاد کوم. مونږ چې لکه څنګه د بدن حق دی دغه شان زکات هم د مال حق دی. و د الله په ذات مې د قسم وي که دې خلکو به د اوه یو رسۍ هم منع کړه چې کومه به د نبي علیه السلام په زمانه کې ورکوله نو زه به بیا هم دوی سره د جهاد اعلان کوم. رستو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک او فرمایل چې زه پیښم چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې څه فرمایي دا حق دی او دا خو د اسلام د ارکانو نه دی. د دین انکار کول د انسان د فاره کفر دی او په دې کې کوتاهی کول د انسان د فاره فسق او فسق دی. په زکات ادا کولو باندې نبی علیه السلام لوی لوی فضایل بیان کړي دي او په قرآن کې هم الله رب العالمین د دې باره کې فرمایي ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. زما رحمت دومره عام دی چې هر څیز نه راچاپېره دی. زه به د هغه خلقو دپاره لیکم چې څوک زما نه یریږي او د خپلو مالونو زکات ورکوي. نبی علیه السلام مبارک یو ورځ په بیت الله شریف په حتم کې دننه ناستو چې یو سړی ذکر وکړو چې د فلاني سړي ډېر زیات نقصان شو د سمندر چپو د هغې مالونه ضایع کړل. نبی علیه السلام فرمایي چې ځنګل وي او که سمندر وي په هر ځای کې چې کوم مال ضایع کیږي هغه په زکات نه ورکولو د وجې ضایع کیږي. په زکات ادا کولو سره خپل مالونه حفاظت وکړئ. یو نصرانی د نبی علیه السلام دا ارشاد واورېدو نو زکات ورکول یې شروع کړل. هر کال به زکات ورکولو د دې دپاره چې زما مال محفوظ وي. د دوه په تجارتي قافله کې را روانو ها قافله لوټ شوه نو هغه خپل دوستان را جمع کړل او نبی علیه السلام مبارک پسې جنګ کولو دپاره روان شول. عیاذ بالله چې نبی علیه السلام مبارک دروغ ویلی دي. دې تر نبی علیه السلام پورې لاره رسېدلې نو چې په دغه دوران کې د وکیل یو خط لیکلی و چې هغه خط د ده لاس له راورسېده چې زما اوه ګوټ شوي و او د دې په وجه زه رستو پاتې شوي وم. په دې وجه ټوله قافله لوټ شو زه محفوظ پاتې شم. دا نصراني چې دا خبره وکتله نو ډېر زیات خوشحاله شو او د دې سره سترګې کولاو شوې او توره یې وغورځوله او رالو د نبی علیه السلام مبارک فلاس باندې د هغې ته وایي ما ته کلمې شهادت ووایه او اسلام یې قبول کړو. نو د زکات په ذریعه باندې د دنیا پیدا داره چې مال هم محفوظ کیږي او په مال کې برکت هم پیدا کیږي او د آخرت پیدا دادا. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل. د 1 درهم په بدله کې به د 700 ثواب ملاویږي. کله چې نبی علیه السلام مبارک باندې دا آیات نازل شو، نبی علیه السلام مبارک دعا غوښته چې یا الله زما د امت لپاره نور هم زیات کړي. الله رب العالمین قرآن مجید کی بل یو آیات مبارک نازل کو فنبی علیہ السلام باندې، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، څوک چې الله تعالی ته قرض حسنه ورکړي هغه ته به دوچن ملاویږي. نبی علیہ السلام مبارک بیا دعا وغوښتله یا الله زما د امت دپاره نور هم زیات ورکړي. بیا دا آیات نازل شو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، د مال په خرج کولو باندې صبر کوونکو ته بے حسابه ملاویږي. نبی علیه السلام او فرمایل کم سړی چې د خپل مال زکات ورکوي الله پاک په هغه ته د رتۍ په بدله کې جنت کې داسې هار ورکړي چې هغې کې به 80 محلونه وي او په هر یو محل کې به 80 کمرې وي او په هره کمره کې به 80 تحتونه وي او په هر ته به 80 بسترې وي او د هرې بسترې او د هرې تولې فیړوالی به د 80 ګزه وي او په دې باندې به د پاسه غټو سترګو والا یو خوره ناسته وي. هغه به د دغه کس دپاره کوم سړی چې د الله رب العالمین د رضا دپاره زکات ورکوي، په کومو خلکو چې د الله رب العالمین د طرف نه زکات فرض شي او هغه زکات ورکوي، د زکات خیال ساتي، نو دا دومره هر څه دا به ټول الله رب العالمین دې انسان ته ورکوي. اوس آیا په کوم انسان باندې زکات فرض دی چې کوم انسان سره 52 تولې چاندي موجود وي یا د 52 تولې چاندي قیمت ورسره موجود وي او په دې باندې کال تیر شي، نو په دې انسان باندې زکات فرض دی. خو زما عزتمندو که اوس یو سړی وي هغه د نغدو حساب کوي چې څومره نغدې پیسې پکار دي، نو کم از کم 1,18,000 روپۍ چې کم دي د هغې دپاره نغدیت پکار دی. 1,18,000 روپۍ چې کم انسان سره نغدیت وي